د الله رسول فرمایي زه هغه سړی تی ته دروښیم چې هغه پر جهنم باندې حرام دی، یا هغه سړی زه تی ته دروښیم چې د جهنم اور پر ده باندې حرام دی. درویښیم د الله رسول فرمایي هغه علی کل قریب حین سهل، هغه دی چې د خپلو عزیزانو سره، د خپلو قریبانو سره، د خپلو انډیوالانو سره، د خپلو ملګرو سره ډېر زبردسته انداز باندې ژوند تېروي. دا بس دغه اسانه تورې به زه دا درته وایم، په ډېر ښه انداز باندې ژوند تېروي. د الله رسول فرمایي پر ده باندې د جهنم اور حرام دی او دی د جهنم پر اور باندې حرام دی. اوس په موږ په معاشره کې وګورو عزیزانو، زموږ په دې معاشره کې ښه دینداره خلک شته. په داسې سپین ږیرو کې ضروري نه ده چې تبلیغي دي، ملا دي، ضروري نه ده چې یو د عالم زوی دی یا د پیر مرشد دی مرید دی. نه په عامو مسلمانانو کې دومره ښه خلک شته، په خدای دې مې قسم چې ته د ده سره کښېنه دی دوې خبرې و تا ته وکړي، تا ته به جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم در په یاد شي. هغه څنګه؟ هغه دا چې زموږ په دې معاشره کې داسې مشران ستا، داسې انسانان ستا، داسې ځوانان ستا چې د هر قریب، د هر ملګري، د هر انډیوال، د هر عزیز، د هر همسایه په غم او په شادي کې د شرکت ورسره کوي. غم خو ډېر ضروري دی، شادي چې دغه ضروري نه ده. غم دا معنا چې کله د پر کور بیماری راله دی اول ورځې پوښتنه ورباندې کوي، زما لایق څه خدمت، رکشه لرم، موټرسایکل لرم، سایکل لرم، سوزکی لرم، دا له تا قربان دی چې ستا په کار سو په نیمه شپه پر ما غږ کولی سي. د الله رسول فرمایي پر داسې چا باندې د جهنم اور حرام دی او دی پر جهنم باندې حرام دی. یعنی زما ستا په دې معاشره کې داسې انسانان ستا چې کله د چا کولر یو مشکل راسي دی اوس په دې خبر دی زما په کور کې کټو باندې ده او زما د همسایګانو کره وچه ډوډۍ هم نسته، دی دا ډوډۍ خوري تر حلقې نه تېرېږي، تر ستونې نه تېرېږي. ولې؟ و یاره زما همسایګان دي، هغه غریبان دي، هغه یتیمان دي، هغه کونډه ده، هغه مهاجر دي، هغه مسافر دي، هغه پرېدي خلک راغلي دي د پرېدي ځایه څه د پرېدي جهانه څه، نو د دا خپل حلاله ګوله تر حلق نه تېرېږي. ولې نه تېرېږي؟ وجه دا ده چې دی و یاره ما ته خوند نه راکوي چې ستا په کور کې لوږه ده او زما په کور کې دا شی چې دی هغه باندې دی. حضرت علي کرم الله وجهه یو ورځ ډېر دغه لوږه چې ده هغه ورباندې ښکاره کېدله، مستد امام اعظم حدیث نقل کړی دی. دا لوږه دا ورباندې ښکاره یو سړی ښکاره کېږي لکه د چا چې روزه مطلب پیشلمۍ به نه و کړی نو مازدیګر و ماښام له به ډېر هلاک ولو، ستړی به و. داسې حضرت علي کرم الله وجهه چې و هغه مطلب لوږې پر ښکاره کېدله. پیغمبر صاحب پوښتنه ځینې وکوله، علي ولې داسې پریشانه یې، ولې داسې وږی معلومېږي وږی؟ ده ورته ویل یا رسول الله نن څویمه د شی مې والله که خوړلی دی، نن څویمه ده والله که مې شی خوړلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلې نو زما د خوا خبره واوره، زما د خوا د خوشخبري و تا ته خالص د جنت، زه و تا ته د جنت خوشخبري اورومه چې الله رب العزت پې پر دې لوږه باندې و تا ته درکوي. دی نه د عزیزانو چې دا دنیا الله چاته ورکړې ده د هغو سره راضي دی، چې نه یې د ورکړې له هغو ناراضه دی. دا خبره نه ده. که دا خبره سوه نو تر ټولو زیات بیا ناراضه الله د محمد رسول الله څخه دی، ځکه پیغمبر علیه السلام دنیا نه درلوده. بیا نو معنا دا سوله چې ابوجهل ډېره دنیا درلوده، الله ډېر ځینې راضي دی. دا خبره نه ده. الله فرمایي و چاته مې دنیا ورکړې ده ازمومې امتحان ورباندې کوم، له چا مې دنیا اخیستې ده زه په ده باندې امتحان کوم، ته څه چم کوې؟ نو اوس د الله رسول فرمایي زه هغه سړی در وښیم چې پر هغه باندې جهنم حرام دی، زه هغه سړی در وښیم چې دی پر جهنم باندې حرام دی، جهنم پر اور حرام دی. او خود یا رسول الله پیغمبر علیه السلام په خپله د دې خبرې جواب ورکوي، ول هغه سړی دی چې هغه د عزیزانو سره، د قریبانو سره، د انډیوالانو سره، د ملګرو سره، د همسایګانو سره، د خپلو سره، د پردو سره ډېر زورور ژوند تېروي، پروا نه لري که تا ما ته څه ضرر راورسوي، هېڅ مشکل نه دی. پروا نه لري که د زموږ د کور د اوبو پیپ رامات کړی دی، پروا نه لري که تا زموږ د کور سایه چې د هغه بنده کړې ده، پروا نه لري که تا چیرې د خپل کور د کمرې
تیر چې دی هغه زموږ پر دیواله ایښی دی پروا نه لري هېڅ پروا نه لري د الله رسول فرمایي داسې کسان پر جهنم باندې حرام دي او دا کسان دا داسې کسان د جهنم اور باندې حرام دي یو بزرګ الله والا و نو د کور و څنګ کې یو همسایه ولو د هغو په کور کې درخته ولاړه وه درخته چې غټه شي شاخونه یې وخوا او بله خواته ځي نو دی دا د کور لره د همسایهګانو شاخونه چې د هغه لاندې راغلي وو تر کور راوښتي وو نو سهار چې بیا لمونځ وکئ فورا به دی راولاړ سو دغه چې څه میوه یا توت راواخله یا مطلب انار راواخله یا مطلب بله میوه دا به رایله سوې ده په کور کې دا یې په لمن کې راټوله کړه د کور دروازه بیا وټکله هغه بیا وروړله ولې دې راوړله اوس ما کوچنیان اوس لا بیده دي دی نه چې راپورته سي بیا ستی د درختې شی چې دی هغه وخوري ستی د درختې شی وخوري نو موږ حق نه لرو د الله رسول پر داسې چا باندې د جهنم اور حرام بللی دی او دی پر جهنم باندې حرام دی اوس په زه ما اندازه ولګوم تاسو م اندازه ولګوئ عزیزانو زه څنګه یم او تاسو څنګه یاست زه څنګه یم او تاسو څنګه یاست موږ خو ځانونه هغه ځای ته رسولی دي چې جهنم پر موږ واجب دی ګرسره العیاذ بالله جهنم پر موږ واجب دی ولې همسایګان ته ضرر رسوي که نه رسوي رسوي او همسایګان زموږ ته زهیر دي که نه دي زهیر دي همسایګان ته هر وخت موږ تکلیف ورسوي بالکل نو بیا څنګه خبره ده ته ورسې وګورې دا ښارو کې داسې خلک شته په دا کلو کې داسې خلک شته چې یو آنم نور سره تېرېږي نه دي پر ښو پرېږدي نه دي پر بدو پرېږدي بس چې څومره ضرر یې په وسه پره و هغونه ضرر در رسوي ورسې په دې ښار کې څه بدماشان دي او څه بدقسمته خلک شته بدماشان خو زه بدماش یم ورور په دې علاقه کې زه بل ګرسه د کندهار والا برچم نامې زه نه منم ګرسه زه ټینګ نه منم بل ګرسه او بدقسمته خو الله رب العزت جهنم ورله لیکلی دی نو خامخا به د یو شی کوي بیا به جهنم لره ځي نو چې شی یې کړی دی الله جهنم ته څنګه ورسوي نو په ده باندې الله رب العزت زیرېده شروع کړي تنګېده شروع کړي خرابېده شروع کړي د خلکو کورونه د خلکو زړونه د خلکو فکرونه دا تنګېدو خرابېده شروع کړي بیا الله رب العزت ته جهنم ورکوي دا کله دا په هغه وخت کې چې الله رب العزت د دپاره جهنم لیکلی دی اوس د الله رسول فرمایي الا اخبرکم بمن يحرم على النار درویش یم داسې څوک چې جهنم ور دی پر جهنم باندې حرام دی جهنم پر ده حرام دی د الله رسول په خپله وفرمایل هر هغه سړی چې هغه د خپلو قریبانو عزیزانو سره ښیي هر هغه سړی عزیزانو موږ په ظاهره مسلمانان یو په حقیقت کې د اسلام سره زموږ تعلق نشته ولې موږ هر هغه ښه کوو چې په هغه کې زما او ستا ګټه یې د قریبه سره قرابت په دې وجه کو د زما سره قرابت کړی دی په موږ کې په زور نه په یو لکو کسانو کې داسې څوک نشته نه مولوي صاحب نه تبلیغي نه مجاهد نه طالب نه پیر نه مرشد نه مرید چې همسایه بد ورسره کړي دي او دی ښه ورسره کوي او امر دا دی چې کله زما او ستا قریب زما او ستا سره بد وکړي بیا ما او تا ښه ورسره کوو د غیر شو خو چې زما او ستا سره کافر کړي لا ما او تا بیا ښه ورسره کوو هغه ښه نه دي دا زما او ستا خپل فطرت دی دا زما او ستا خپل ضرورت دی لیکن د الله رب العزت امر او حکم دا دی چې چا ستا سره بد وکړه ته به ښه ورسره کوې او موږ دغه کړي دي زه خو په ځان نه یم خبر نو نه مې دي کړي او خدای پاک دې را نصیب کړي تاسو خپل وایدي څنګه یاست یاره جنت ته خو په یو شي ځو که به نه ځو جنت ته ما او تا مجبور وي که نه یو چې مجبور وي نو بیا خو به خامخا هغه لارې اختیار وو او دویم سړی حین سهل د الله رسول فرمایي هغه سړی دی چې هغه نرم مزاج والا دی نرم مزاج والا دی دا خبره د دې پورې روانه ده چې د الله رسول فرمایي الله رب العزت رحم وکړي پر هغه چا چې یو شی خرڅوي نو دی ډېر په نرمي خرڅوي درواغ نه وایي دوکه نه کوي چل نه کوي فراډ نه کوي او یا شی رانیسي په رانیولو کې دی په دا خبره مطلب نه دی خبر اوس دی وایي چې یاره دا پلانی شی د پلاني سره پروت دی نو لحاظه دی په بازار نه دی خبر نو ورسي دوکه ورکړي وایي دا خو نو په دونه دی حالانکه هغه په بازار کې شی ګران سوی دی سرایي سړی د سارا سړی دی نه په پیدي دوکه یې نه ده ورکړې ورلی هغه ته دا وویلې چې دا شی خو اوس ګران سوی ته په خبره که نه په خبر پر ما یې خرڅوي که نه خرڅوي نرمي ورپکې کوي او چې بیا کله پر چا پور باندې سلو بیا په هغه کې نرمي کوي ټیک د نن نه لري سبا یې راکړه که سبا نه بل سبا یې راکړه که بل سبا نه دریم سبا یې راکړه د الله رسول فرمایي داسې سړی پر ده د جهنم اور حرام دی او دی پر جهنم باندې حرام دی
وګورئ عزیزانو بس شکر دی چې خدای پاک خالي د خبرو اجازه خو راکړې ده الله رب العزت د خبرو اجازه خو راکړې ده که اجازه نه وای راکړې موږ به څه شوی دونه خبرې خو کومې یا تی اورئ نه زه عمل ورباندې کوم نه تی عمل ورباندې کوئ بس نو څه ووایم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای الله رب العزت د یو سړي مغفرت خالص پر دې خبره وکړي چې د چیش کول د نرمي کوله په رانیولو کې راواخله په خرڅولو کې راواخله او د چا څه په خپل حق وصولېدو کې راواخله د الله رسول فرمای صرف پر دې خبره باندې الله رب العزت د یو چا مغفرت چې دی هغه وکړي الله رسول فرمای دخل رجل الجنه بسماعه قاضيا ومقتضيا رواه احمد یو سړی خالص پر دې خبره یو دکاندار جنت لره ولاړی چې د به یو شی ادا کوي په ډیر نرمي سره ستا حق دی ولی به نه درکوم او چې کله به یو شی وسولوي ډیر په نرمي سره صرف پر دغه دوه خبرو الله وبخشي ستا پر ما روپۍ باندې دي په ډیر ښایسته انداز ما ستا روپۍ ادا کړلې او زما پر تا روپۍ باندې دي په ډیر ښایسته انداز ما له تا وصول کړلې تنګېده مې نه دي پکې کړي د الله رسول فرمایي صرف دا یوه خبره پرته وله چې الله رب العزت جنت ورکوي دې دکاندار ته صحیح سلوک